زم یو څو خبرې درته کوم، ډېر هم نه تنګوم. زم ستړی، ما یو مدرسه کې 4 غنټې درس کړی او په بله کې مې 2 کړی. زه بوډا یم، دا قصې راته ګرانې. بیا زما ډېر ګران قدر محترم ورور احادیثو د تفسیر او د فقه لوی استاد دی الحمدلله، او د علما استاد دی، حضرت مولانا مفتی محمد ندیم محمودی صاحب زیده مجدهم. د هغې خواهش و ما د ټلیفون وکړه یو ټیم را، نو زه هغه ته نه نشم کولی، نو بیا را باندې چای وڅښله. ښه مزېدار هغه چای داسې کړاکېداره غوندې وه، دماغ هم ورسره برابر شو. کا مې نه وڅښلې بیا مې بیان نه شو کولی. الله دې هغې لم په عمر کې او دیني خدماتو کې برکات واچوي. تاسو ټول د الله د قرآن په رڼا روښانه کړي. وروڼو ما ستاسو مخکې یو څو آیتونه ولوستل. دغه آیاتونو کې زما اخر کې یو غرض دی، هغې باندې تاسو پوه یم. او دا ځکه وایم چې نن زمونږ ډېر علما کرام الحمدلله د مدرسو نه فارغ شو او ډېر قاریان او حافظان شو، او د هغې درسونه شروع دي، او بالخصوص د ناظرې درسونه. خو چې زه ترې تپوس وکړم درس شته، وایي نه. یو عالم د ما شاګرد دی، ما سره به د بخاري شریف عبارت وی، ما له راغی لکه درس شته، وایي نه. هسې په کلکې وایي نه. ما ولې؟ وایي بسمله ونه شم. نو مې چېرته امامتي به دې ځان له کتلې وه. وایي نه جی خو یو غټ جومات کې امام یم، امامتي خو مې شته دی. نو مې چې امامتي دې شته، نو ماشومان د محلې نشته چې قرآن شریف ورته شروع کې ورته تلفظ وښیي، تاسو مونږ ناظره ورته وایي. وایي نه جی هغسې خو راسره په سلګونو واړه دي، او ناظره د قرآن شریف څه چې حفظ هم ورته ښیم. نو مې ته څنګه وایې چې زما درس نشته؟ ساده سړیه، د ټولو نه غټ مدرس خو دی چې ته ورته قرآن شریف ونه ښیې الحمدلله رب العالمین الف زبر او با زبر با، نو دی خو ماله بخاري له او ترمذي له نشي راتلی. د ده نه مفتی نه جوړېږي، د ده نه شیخ الحدیث نه جوړېږي، د ده نه عالم نه جوړېږي. بنیاد خو وله ته جوړی. ما وی ګوره مونږ په مدرسو کې بیضاوي شریف ښایو، نو د بیضاوي متن څه شی دی؟ قرآن شریف. نو ته د بیضاوي متن خلکو ته ښیې، د جلالین شریف متن خلکو ته ښیې، قرآن خلکو ته ښیې، او ته ورته په ښه نظر نه ګورې. وي درس مې نشته، ستا نه غټ مدرس بل کم دی چې تا ورته د متن د بخاري او د الفاظ د قرآن شریف ونه ښول. نو زه ورته بیضاوي څنګه وښیم؟ متن د بیضاوي. زه ورته جلالین څنګه وښیم؟ زه ورته کتاب التفسیر د بخاري څنګه وښیم؟ بنیاد خو ته جوړی. دا د ټولو علماو ته ویم او د قاریانو حافظانو ته ویم چې خپل درس ته په دروند نظر وګورئ. او شکر الحمدلله چې نن زمونږ په جوماتونو کې او په مدرسو کې، وړې مدرسې دي او که غټې مدرسې دي، کال په کال په لکونو صاحبه، په زرګونو نه، په لکونو ماشومان د ناظرې د درس نه فارغېږي او حافظان جوړېږي، تلاوت د قرآن شریف کوي. نو قاریانو حافظانو ته ویم چې په دې خپل درس فخر وکړئ، په دې خوشحاله شئ او په دې د الله شکر ادا کړئ. دا ستاسو د برکت نه نن خلک د قرآن تلاوت کوي، او خلک کې مونږ ورته وایو سوره یاسین وایه دومره ثواب، او سوره واقعه وایه دی فایده ده، او سوره اخلاص وایه دی فایده ده، او مانځه کې به دا وي او دا وي. نو دا خو ورته ته ښیې که نه چې ته ورته قرآن ونه ښیې، دی به په مانځه کې فاتحه څنګه ووایي، سوره اخلاص به څنګه ووایي، بیا به زه ورته یم سوره یاسین وایه، او وایي ماله خو نه راځي. په مدینه شریفه کې یو سړی را سره میلاو شو، غټ سیکرټري صاحب، ریټایر دی اوس، او ډېر ښه سړی دی یاره، ما سره د پخوا نه تعلق دی. ما سره میلاو شو، ډېر خوشحاله شو. ما ته وی دلته څه عمل وکړم، راته وښایه. ما ورته وی عملونه خو دلته ډېر دي، مسنون اعمال په حضور پاک ورته سلام اچوه، دا خو مې زه راته یو 2 څیزونه ښیم. دلته د مدینې شریفې په دې ځمکه وکړه. یو مې دلته درود شریف ډېر وایه،
او دویم مې قرآن شریف یو ختم وکړه او ثواب یې حضور پاک مبارک ته وروبخه. اما توی ماله خو قرآن شریف په ناظره نه راځي. الله اکبر. تو خو 20-22 ګریډ انسان یې، تو خو غټ سیکرټري، تا له قرآن په ناظره نه درځي. ته نه وې ما ته وې 2-3 سورتونه یې د لمونځ کې ویم دغه راځي او ما له نور قرآن نه راځي په ناظره. ما یې ولې؟ بس وی نم دې زده کړې. نو مې دا خو سکول کې خلکو ته، کالج کې خلکو ته ښایي. وایي مونږ هغه سکولونو کې سبق ویلی دی چې هغې کې مونږ ته قرآن شریف په سترګو هم نه دی ښولی. افسوس مې هغه له مې ترغیب ورکړه، مې اوس چې لاړ چې ځان له یو استاد ونیسه، تا له اردو درځي انګریزي درځي، ته خو دا ویلی شي په اسانه به یې زده کړې. ګوره وروڼو غټ غټ سیکرټریان د الله د دې نعمت نه محروم دي. او بعضې داسې هم پکې شته چې نن ستا ډېر لوی لوی خلک په غټو غټو عهدو د قرآن شریف حافظان هم دي. دا د چا د برکت نه؟ دا د دې مدرسو د علماو د برکت نه. دویمه واوره د حضور پاک په منصبونو کې او د الله د طرف نه چې هغه ته کومې ډیوټۍ حواله شوې دي، لومبۍ ډیوټي دقه ده چې ته قرآن شریف په ناظره زده کې ووې وې. حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله بیت الله جوړه، ما دا آیت درته ووایي. اوس دا بیت الله چې ابراهیم علیه السلام جوړی، د چا په حکم یې جوړی؟ د الله په حکم. الله ورته ویلي وی دې ځای کې یو کور دی هغه تیار که، هغه جوړ که. ځکه چې اسماعیل علیه السلام ته ووی چې ما ته الله ووی چې دلته یو کور جوړ که، مدد به مې وکړې که نه؟ وی اوس وروڼو دې باندې به لږ ما سره غور سره او فکر سره سوچ کوئ. زما پکې یو مقصد دی. یو دا څه شی جوړئ؟ د الله کور جوړئ. دویم څه؟ د الله په حکم یې جوړئ. دوه شو. دریم څه جوړئ یې څوک؟ حضرت ابراهیم علیه السلام غوندې شخصیت. اوهو پیغمبران چې څومره دي د الله د دین دپاره هغې خپل انتک محنت او کوشش کړی دی. لیکن حضرت ابراهیم علیه السلام ځان له خپل هر پیغمبر خصوصیات لري. و ابراهیم علیه السلام وګوره د الله په حکم مور پلار قوم هر څه پرېښودل. مور او پلار او قوم قبیله پرېښودل اسان کار دی. اور یې قبول که صاحب، نمرود اور ته وغورځاو، الله پیغام اور ګل ګلزار که. دا خو ورته پته نه وه چې دا اور به په ما باندې یخیږي او سړیږي به، لیکن قبول یې که. فرشتو ته یې انکار وکړو، کومې فرشتې چې رالی هغوی مدد دغه ورته وکړه، پیشکش ورته وکړه. الله ما ویني که. او بیا راغې د بابل د عراق نه شام ته راغې، کافي مزل، پیاده مزل. بیا ولا خدای پاک بیبي ورکړه، قصه راته ټوله نه کوم. یو ماشوم بچی ولا ورکړه الله اسماعیل علیه السلام، او د الله په حکم یې د خپله بیبي او بچی راوستل. او دا مکه مکرمه چې نن کوم ځای بیت الله دی، دلته یو شاړه ځنګلي اونه وه، د هغې لاندې کښېنه. ګوره د دې قربانو ته یې ګوره، د ازمایښونو ته یې ګوره، د امتحاناتو ته یې ګوره. اوس ماشوم بچی رکوټې تیرودونکې او بیبي پیغله د پرېښودل د الله په حکم، او ترې روان شو. بیبي ورپسې ورمنډه کړې، الی من تدعونه، چا ته به پرېږدې؟ ته څه کې؟ او ابراهیم علیه السلام ساده نه دی، پیغمبر خو ډېر هوښیار. او بیا د ابراهیم علیه السلام متعلق الله قرآن کې څه فرمایي؟ ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین. اوهو دا طالبان پې پوهېږي څونه مؤکده جمله ده، ډېر لوی احکامات دي پکې. مونږ ورته د مخکې نه ماشوم نیغه لار ښودلی وه. په ماشوموالي کې پلار سره ټولو سره د توحید په بنیاد په جګړه دی، د شرک پرد لګیا دی. او رشد کې عقل ته ضرورتي. دا طالبان ورته اشارة النص وایي، عقل ضروري دی، بغیر د عقل نه نه. او کنا به عالمین څه ناشنا جمله ده. الله وایي مونږ ته د مخکې نه پته وه چې د کې دا عقل صلاحیتونه، رشد د ده د زړه
مات مونږ ته معلوم او د مخکې نه چې د کې دا صلاحیتونه شته. نو ولې حضرت ابراهیم علیه السلام الله ته دا نشي ویلی چې یا الله ډېره ګرانه ده چې دا بیبي او دا ماشوم په دشتو بیابان کې پرېږدمه. داسې دشتو بیابان چې نه انسان په سلګونو میله کې نشته، اوبه نشته، بلکل خوراک نشته، اونې لاندې مې پرېښودل. دا به څه کوي؟ دا که ناجوړه شي څه به کوي؟ دا لږې غوندې معمولي ستوان وغیره مې ورته پرېښودل، دا چې خلاص شي بیا به دوی څه خوري؟ دا لږې اوبه بتکي کې مې ورته پرېښودل، که دا اوبه خلاصې شي بیا به څه کوي؟ په دوی که شرمخ راشي، زمرې پرې راشي، په دې لارو کې څوک مسافر ځي هغوی پې حمله ونه کړي، بیا چې په دې شپه راشي دوی به څه کوي؟ ښه که باران پې وشو څه به کوي؟ ښه زلزلې طوفان راغی څه به کوي؟ هېڅوک نشته. دی الله ته کولی شو سوال چې الله ما ته دا د الله په حکم شوي، الله په حکم درته یې وسوی چې الله لږ یو پوټې مهرباني را سره وکړه، خیر دی. دا ښځه بیبي به همدې شام کې د یو بل نه دواړه بیبیانې بیلې کړم او چې دا زوی مې غټ شي بیا ستا کور له به لاړ شو هلته به یې جوړ کړو. نه نه نه، الله ورته وی وکړه بس لبیک یا رب العالمین، منم. داسې به څوک وکړي؟ او چې ترې روان شو بیبي ورپسې ده، چاته مو پرېږدی په دې دشتو بیابان کې؟ دلته خو انسان نشته، هېڅ هم نشته. هغې مړه کې دقه سوچ دی چې یا خدایه اوس به تیاره شي، شپه به شي، زه به څه کوم؟ چغې به چا ته وم؟ چا له به ځم؟ بچې ناجوړه شو، زه چا له به ځم؟ اوبه به خلاصې شي، ډوډۍ به خلاصه شي، خوراک چې کوم را سره دی، او دا که را باندې څه شرمخان او اونې لاندې به زه څنګه ژوند تېروم. ابراهیم علیه السلام مخکې دی، بچی کېنو پرېښود او یې اکلوتا بیټا. دقه یو د دې وخت کې له حضرت اسحاق علیه السلام نه دی پیدا شو، دقه یو چې روان شو دا ورپسې شوه. مونږ چاته پرېږدی؟ غږ نه کوي. ځکه ابراهیم علیه السلام انتهایی په زړه نرم و. ان ابراهیم لأواه حلیم. مروه باب چې دی دې علاقې ته ورسېد، دا ورپسې ده. یا سړی تا ته ویم که نه، الا تسمعو زما خبره نه اورې؟ تا ته ویم چا ته مو پرېږدی؟ غږ نشي کولی، جړا ورځي. اخره کې حضرت هاجرې د لمن نه کلک ونیوه. تا ته ویم که نه، ودرېد. الله امرک بهذا، الله درته ویلي دي. پوه شوه؟ ابراهیم علیه السلام سر ولقه پرېښود. ځه اذن لا یضیعنا یا لا یضیعنا، موږ به الله نه ضایع کوي. د هغې ایمان ته ګوره اوس. ځه مخه دې ښه. ابراهیم علیه السلام لاړ، ښځه او بچې پاتې شو. څومره غټه قرباني ده، په خدای حیران بشئ. موږ څه وکړل د دین دپاره؟ سم نه، صرف دقه ده چې موږ ځان ته مسلمانان وایو، یو که خیري. ټول وایي انشاءالله، ټول وایي الحمدلله، الحمدلله شوق سره وایي. خو د ایمان چې کم اقدار دي او کمې نښې دي، الله دې مونږ کې هغه پیدا کړي. مونږ ډېر کمزورې مؤمنین یو. یو سړی راځي د پیغمبرۍ دعوه کوي، مونږ وایو ټیکې، مونږ در باندې ایمان راوړو. یو سړی راځي او د خدای زم شکر دی چې دې وخت کې څوک د خدای دعوه نه کوي. یعنې قسم دې دا قوم به ورته ووایي چې ډېر لیټ راغلی، مونږ خو د مخکې نه ستا دپاره تیار مخلوق ناست شو. که یو سړی د خدای د قرآن نه انکار کوي، په خدای چې دا خلک هغه پسې روانېږي. او که یو سړی د پیغمبر د حدیثو نه انکار کوي، دا کوی دا مولا یې دا ټیک وایي. اوس درته یو سړی راغی وایي چې دا مولیان خو ټول د سره ګپ شپ لګوي، منځونه خو صرف دوه دي، یو سهار او یو ماښام. ودې لیدل؟ دې ته حق والا مولا وایي. دا مولیانو خاصې مونږ وکړو. او که درته وایي چې دا روژې خو 30 نه دي، مړه دا خو بس په میاشت کې صرف یوه روژه ده او هغه نیسه. وګوره ورته دې ته حق ګو مولا. اوس یې حق راښکاره کړه.
دې نورو مولیانو خو موږ نه حق پټ کړی دا ولې د مارو هر سړی چې راشي هغه منډی کې هغه شی ورسره وي که نه ټنګ ټنګې هغه وډنګوي هر سړی ورته نیغ نیغ ګوري دقسې موږ هر چا ته نیغ نیغ ګورو ایمان کمزور دی کمزور انتهایی ابراهیم علیہ السلام ایمان مضبوطو دو قسمه رنگ دی یو هغه رنگ دی چې په برش دیوال لور کې یو د ماربل خپل رنگ دی دا چې په برش ته کوم رنګ ورکو معمولي دی ورسره لاس وجنګو لاندې را پرېږدي موږ په دقه رنګ یو د ایمان او د ماربلو رنګ چې څومره رګړاوی نو صفا راوځي د ابراهیم علیه السلام دقه ایمانو د حضرت هاجرې دقه ایمانو د دناویانو جامې وې لکه که نه څونه قیمتي وي وایه په 1 لاک او په 1.5 لاک روپۍ یو جوړه د ناوې خرڅېږي لیکن دومره کمزوري وي چې هغه د وینځلو که معمولي د زور ورکه نو ترمې بتلي بیا د اغوستو نه او چې موږ ډېر په ادب او په احترام باندې په قلام چې دا ونه شلېږي که لږ زور ورکوم تباه کېږي شلېږي د اغوستو باندې او چې د خامتا جوړوي که نه زیات نه زیات د 2000 روپو او چې وینځي که نه زور ورکوي هلکه څومره مږې دا به خشته او صفا راوځي دواړو کې فرق زموږ مثال د هغه ناویانو د جامې دی که خدای لږ زور راکوي په خدای ټول تختي اوسه که لږ زور یې درکړه لږ معمولي غوندې اوی خدایه بس مونږ خو دله منځ کوو او بس مونږ خو دله دا کوو مونږ خو تلاوت او مونږ خو مولوي صاحب دا چل کوو خان بابا خو مونځ نه کوي په غاړو بیماري راځي نو مونږ خو تباه شو هر وخت بیماران دغه زمونږ خبرې ما ته په خپلې بابا اوس مړ دی خدای دې ووایي ښه سړی یو خان یې راته یاد کوي قسم په خدای مونځ نه کوي روجې م نه نیسوي کټ کې ناستې وي اړو هېڅ بیماري پې نشته او مونږ خو تباه و برباد شو سهار مونځ کوو ماسخوتن نفلونه م کوو روجې م نیسو وی کور کې م روغ غرض نشته داسې ګیلې په شکل ما پوه که مې خدای دله درجې بلندی ګناه ده نه خدای لرکوي هغه د رسول الله مبارک د څانګې د لقولو د نختر د ونې مثال مې ورکه سټ یې وګارو خو سټ یې وګارو نور داسې ډېر اطمینان یې رانغی ایمان ټیټ مضبوط دا به د ایمانې چې هر څومره د الله احکامات دي سخت نه سخت احکامات دي نو زه به ورته غاړه بستی دا علماو به زه تابعدار یم اهل سنت والجماعت علما چې ما ته څه وایي زه به دوی چې میدان کې ولاړي ما به دوی لمن نیولي نیغ او زه به دا چې کم څوک راځي او څوک راته لکه د مار د ګډولو یو ډول ډانګوي څوک بل ډول ډانګوي څوک بل ډول ډانګوي دې ته به زه نه ودرېږم زه به خپل الله د هغه صفات منم زه به خپل قرآن منم او زه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولې خبرې افعال اقوال د هر چا خپله درجه د هغې لاندې منم ښه نو ورپسې الله درته امر کړی دی پرېښود الله به موږ نه ضایع کوي راله څومره تکلیف او پریشانی حضرت هاجره پیغمبره خو نه د پیغمبر بیبي ده د ابراهیم علیه السلام هغه رڼا او هغه سرات هغه پې د پاسه واقع بیا وونه دا تکلیف تیر شو بله قرباني وسوره چې کله دا بچی لږ لوی شو فلما بلغ معه السعی ابراهیم علیه السلام راغی او دې بچي ته وایي زه چې زه بچی دغه قرباني وکړو مینا ته یې بوته اوس بچي ته څه وایي یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى زه به حاصل ویم هغه پوره تفصیل کې نه ځو بچی الله حکم کوي پیغمبر خوب وحی وي هغه ته پته وه چې زما پلار پیغمبر دی نو الالوم دی بچی څنګه دی خوښه های های اوس ابراهیم علیه السلام الله ته دا سوال نشو کولی چې الله تا خو ما ته حکم وکړو د دې بچي د الالولو
والله زه خو ډېر بوډی یم او دغه یو بچی مې یا الله ترمیم راوله ولې کولی شي که حضور پاک باندې 50 منځونه فرض شو موسی علیه السلام ورته وی لاړ شه تخفیف وغواړه لاړ وی الله په امت مې ګرانه ده ورته یې ورو کمول دا خو څه ګناه نه ده که پیغمبر الله نه سوال وکړي چې الله ما ته لږ اسانتیا راوله الله ګډ لس بالال کم خو پروردګاره دې حکم کې لږ ترمیم راول څه ګناه خو نه ده د الله حکم نه منل دا د پیغمبر د شان سره مناسبه نه ده نور که الله ته سوال وکړي نو څه ښه بده نه ده نه کوي دا مې بیا چې زوی ته وي زوی ورته څه وایي یا ابت افعل ما تؤمر هی هی ستجدنی ان شاء الله من الصابرین بابا چې سا ډر کېږي عمل کوه هم دا نه وایي چې بابا دا خو ډېره ګرانه ده لږ الله ته سوال وکړه ولې که الله را سره مهرباني وکړه پیغمبرانو نه دي کړی الله ته سوالونه او دا ورته نه وي چې بابا ته خو بوډا مې او زما غوندې زوی به تا لاس څنګه راځي نو بابا څه بله طریقه نه کېږي چې ته مې حلال نه کړې او په بله طریقه بل څوک مې حلال کړي نه یا ابت افعل ما تؤمر زما رونو زما د دې ټولو خبرو خلاصه څه شوه چې پیغمبران د کمې درجې دي یو ځل بیا د سره سبق زوتومه یو جوړی د الله کور د چا په حکم یې جوړی د الله په حکم ورسونه لوی عبادت دی او دریم څه لومبی کور د خدای په مخ د ځمکه روان شوی دی هغه جوړی او څلورم جوړی یې څوک عظیم الشان جلیل القدر پیغمبران حضرت ابراهیم علیه السلام دی وخت کې خو اسماعیل لا کشر دی علیه السلام خو وروسته پیغمبر جوړی لیکن اوس تاسو نه تپوس کوم چې د عبادت به د خدای په نس قبلیږي او که به نه قبلیږي جواب راکړئ قبلیږي به که نه ولې د پیغمبر عمل څنګه نه قبلیږي بیا چې د خدای په حکم وي څنګه به نه قبلیږي بیا د خدای کور جوړی څنګه به نه قبلیږي بیا دومره ازمایښونو والا پیغمبران څنګه به نه قبلیږي لیکن بیا څه وایي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ما او تا ته ښایي چې ګورې لومبی به د عمل د قبولیت سوال کوئ رونو تاسو ته مې ښه چې کوم عمل هم کوئ د لومبی به دا سوال کوئ چې الله دا قبول د هغې عمل قبولو بیا هم سوال کوئ مقبول دی خپله تواضع عاجزي کوي هسې نه پکې څه معمولي غوندې ریا د پیغمبر نه سر نه ممکنه نه ده ګناه نه پاک دی انبیا د نبوت نه مخکې هم او وروسته هم هر قسمه بعضې خلک څه ټکه ټوکه پکې نبوت نه مخکې کوي مرجوح قول دی باطل ورته زه وایم پاک دی بلکل هېڅ تصور د ګناه دا خپل زړه کې سوچ دی ای رسول الله مبارک چې عبادت کوي ماشاءالله څه وایي ربنا تقبل منا ای ربا قبول کې هر عبادت چې کوئ د ډرولو نه مخکې به څه سوال کوئ د قبولیت نو چې قبول شي د دې عبادت فایده هم ډېره ده الله خوشحاله هم شو د هغې نه پس دعا به د خدای نور هم قبلی خیر وخت کم دی زم ستړی ما خو زه هغه بنیاد له راځم نو په دعاګانو کې د حضور پاک دپاره دعا غوښتې ده رسول الله مبارک فرمایي انا دعا جد ابراهیم د ابراهیم دعا زیمه نو د هغه پیغمبر مبارک او مونږ له هم دعا غوښتې ده چې امت مسلمه پیدا کړي او هغې کې نه زم خپل مقصد له راځم دومره اهم عبادت چې مقبول دی د دې غټو پیغمبرانو نه او بیا د قبولیت بیا سوال کوي نو چې کم پیغمبر غواړي محمد مصطفی ټولو وایي صلی الله نو د هغه دپاره چې کم د هغه دپاره کم عهدې به وویمه مقاصد به وویمه د هغه پیغمبر مبارک د جون مقصد به وویمه د هغه پیغمبر مبارک ډیوټۍ به وویم لومبۍ ډیوټي څه ده یتلو علیهم آیاتک ناظره شو د قرآن تلاوت شي نو ته ورته ولې سپک ګورئ ته ورته ولې کمزورې ګورئ هلکه قاریانو حافظانو تاسو ته نن نه پس د ناظرې او د قرآن درس ته به په لوړ نظر ګورئ که خیر انشاءالله ځکه دا د رسول الله مبارک په ډیوټو کې لومبۍ ډیوټي ده یتلو علیهم ویعلمهم الکتاب والحکمت ویزکیهم رستو دی یعلمون پکې رستو راځو زمونږ کار رستو دی
تزکیه د باطن یوازې د اخلاقیاتو سره نه راځي، عقایدو سره هم راځي. نو دا ټول پکې رستو دي، دا رستو دي. اول نمبر کار د چا شو؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مقاصدو کې، په مناسبو کې، په ډیوټو کې، په ذمہدارو کې لومبۍ ذمہداري دقه ده چې نن مولانا وسیم الله صاحب پوره کړه. دا لومبۍ ډیوټي ده. زمارونو ټولو ته دا درخواست دی چې څومره ملګري یې د قرآن تلاوت به کوئ که خیر انشاءالله. کوئ به که نه کوئ؟ شوق سره ووایه، لاس اوچت کې لږ کوئ خو کوئ. نو څنګه به کوئ؟ د غټ موبایل سره به څه کوئ؟ دی خو موږ تباه و برباد کړو په خدای. ښه دپاره مې استعمالېدی شي خو خلک یې غرق کړل. نن چې څومره د انکار حدیث فتنه ده، د انکار قرآن فتنه ده، او نن څومره د قادیانیت فرقه ده، د پروزیت دا نور، دا ټول د دې مردار د لاسه خورېږي. دا ټیک ده چې زموږ علما الحمدلله هم په دې څیز د هغوی جواب هم کوي. خو لیکن پخوا چې به مونځ وشو که نه سار، نو دا باباګان به بوډاګان او ځوانان دی به قرآن شریف راواغی تلاوت به شروع او چا ده چې بل په ناظره نه ورته تسبیح به یې واغېستې ډډه به یې وواله. ملا صاحب به مقتدیانو ته مخ کړې، قبلې ته به یې شا کړې، په مصله به ماشومانو ته به قرآن شریف د ناظره خوله. او چې نور به اوچت شو اشراق والا مونځ به یې وکړه، خواره به شو. اوس چې څنګه سلام وګرځئ، یو طرف ته یې ګرځولي او بل طرف ته پاتې، او بس منډه کي او په جومات کې موبایل راوباسي. اکثر په پیزار کې یا چا سره ډغره ووایي یا هغه خښتو سره ډغره ووایي. او په دې تنګي چې استاد یې سوره یاسین څنګه شروع کړی، زر ووایه ټول سوچ موبایل ته په مانځه کې. او استاد یم چې قوم ته شا کې خدای دې رحم وکړي، نو هغه خپل موبایل راوباسي او د ماشومانو له منیټران مقرر کړي. دا لسو ته ته سبق ښایه، هغه لسو ته به دې ښایي، نورو لسو ته به دې ښایي. لوی غم په خدای مې د قسم لوی مصیبت دی، بل نشته دی. یو دجالي فتنه ده. بې غم و چې دا شی نو باطل اړو د سر نه چاته پته نه لګېده چې ته کور کې به څوک ناست و. اوس خو صاحب ټوله او باطل چې دی غلط څیز، هغه ډېر تیزۍ سره په دې روان دی او خورېږي. ښځو سره موبایل مخکې ورځو کې یو سړی ما له راغی او واده کې کېنه، ما ته یو ملګري وویل دا دې وپېژن. داسې په شوق مې خدای پاکه دا سړی خو داسې څه ډېر لوی سړی معلومېږي، د هغه لهجه دا دې وپېژن جي. بیا ما ته وایي دا مو وپېژن. خدای ما دا بچه ته څو ډېر لوی سړی پی خو ګیره میره و برېت او هم خیر و پتلون متلون کې مو. او ما یې خدای بیا ما ته ما یې لکه څوک دی وجي دا پلان کې ټیک ټاکر دی که نه. ته مې خدای دې بې خوباسه. ما وی که حجر اسود دی چې ښکلي کو، یا مقام ابراهیم دی او کوز اسمان نه راکوشو. هغه ته داسې ښکارېده داسې لکه تا به وی چې اوس بس یو ډېر لوی شیخ الحدیث دی یا ډېر لوی مفتی دی یا ډېر لوی بزرګ د زمانې دی. ما وی لرې شه مړه ډم دی که ودرېږه چې مې لګې لتاړ کو مې ډم دی که ټیک ټاکر څه ته وایي؟ خپل وجود اندامونه جینکو ته خلو جینکۍ دي ته خون، یو بل ته بربند څیزونه ښودل، اندامونه ښودل، او ټول ورځ په میډیا باندې او په سوشل میډیا فحاشي او بېدیني خورول. نن مور پلار فخر کوي وی د ما لور ټیک ټاکره ده. اوهو ټیک ټاکره ده. په موبایل باندې خلکو ته خپل اندامونه ښیي، کنځل پیسې پې ګټي وره ټول چل د پیسو. څومره باطل ګوندونه چې نن لګیا دي په موبایل باندې، صرف مقصد یې دغه دی، نور هم پیسې راځي خو د دې په وجه لګیا دي پیسه ګټي. دین خرڅه خوار شي پیسه ګټي ظالمه. څه کې نو د مارونو وخت مې ډېر واغېسته. ټول به که خیر انشاءالله، وعده به ما سره چې ټول به انشاءالله د قرآن شریف تلاوت نن نفس کوئ انشاءالله وایي. دویم به دا چل کوئ یو بچې به راولئ مدرسه کې به داخلوئ که خیر انشاءالله چې قرآن زده کړي او
یو بچی نه به عالم هم جوړوي او د علماو سره به شاته ولاړې علماو قدر به هم کوي که خیر کوي به که نه